سلام علیکم ملګرو. قاری صاحب د بیان سره پرې کوم مولانا صاحب دا او ډیر اهم او ډیر ښایسته بیان یې کړی دی، ځکه چې نن سبا زموږ په معاشره کې سوچ وکړو که نه نو هر طرف ته ګمراهي ده، هر طرف ته حالات ټیک نه دي. دا بیان را سره واورئ، ماشاءالله ډیر ښایسته او زبردست بیان یې کړی دی او مونږ او تاسو ټول له پکار چې په دې باندې عمل وکړو. کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل درې کسان داسې چې هغه کلمه مو وایي، تاسو یې کلمه مه قبلوئ. څه مه قبلوئ؟ کلمه مه. یو هغه هلک چې د هلکانو کار کوي، د دې کلمه مو وایي، دا کلمه مه قبلوئ. یو هغه ښځه چې د ښځې سره غلط کار کوي، دې کلمه مه قبلوئ. او دریم حدیث کې بل شان لفظ راغلی، خو دې معنی او ترجمه ته کوم چې اسانه شي، هغه انسان چې هغه بړوئ. صحیح پېژنئ که نه چې خلک چلی ګناه ته دعوت ورکوي، ګناه ته خلک رابلي او په ګناه کې خلک اخته کوي. دا درې کسان کلمه مو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر وایي، دا یې مه قبلوئ. دې خبرو ته ډېر خیال کوئ، ځکه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل ما ته یو حدیث را رسېدلی دی چې یو انسان کله بل انسان ته، یو ښکلي انسان ته د شهوت په نظر باندې وګوري، صرف یو نظر ورته چوت کړي د شهوت په نظر باندې، د ګناه په نظر باندې، داسې یو ښکلي انسان ته وګوري، 40 کاله به الله جل شانه د جهنم کې وپې ورکړي. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول